نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 153 رکو نمبر 19 خلاصہ د رکو پس د هغې نه لفظي ترجمه د نیکۍ معیار او حقیقت هغه صرف مشرق مغرب طرف ته مخ کول نه دی بلکې عقاید ټیکول دي اعمال ټیکول دي اخلاق دغه شانتي معاملات ټیکول دي معاشي معاشرتي ازدواجي سمرا چې معاملات دي کور دننه وی کبار وی داغي ټیکول دا ضروری دي خطاب دے ایماندار ہوتا بیان د مختلف عقائد و احکام دے او په دغه باندې عمل کولو کې بکله کلا مشکلات او مصائب او تکالیف راتلی شي لہذا په هغه به صبر کوئ د الله نه به مدد غواړئ کوم خلق چې د الله په لار کې د اعلی کلمت الله د پر او وجل شي دغه لوی خلق دی عظمت ول خلق دی د الله د طرف نه چې کوم امتحانات راځي هغه امتحاناتو کې کامیابی او کمرانی میلاو شي په صبر باندې د داسې کسانو د پاره زیره د رحمتونو برکتونو سره لکه حضرت ابراهیم علیه السلام بیبی دا هغه حضرت هاجر علیه السلام او بچی دا هغه حضرت اسماعیل علیه السلام د مکی په بیابان زمکه کې قربانی پیش کړه چې د هغه مفصل واقعا کتابونو ذکر کړی را هغه قربانی الله په خپل دربار کې قبول کړه او کله چې حاجی سے حج لاړ شي یا څوک عمره لاړ شي واجب وګرځولا په هغه باندې چې تاسو به په مین د صفا او مروه کې سعی کوئ دا د هغوی هغه یاد دی د حق پټول د عظیم جرم دی داسې کسان د لعنت مستحق وي کفر کول عظیم جرم دی داسې کسانو د پاره دردناک عذاب دی البته څوک چې توبه وباسي نو الله غفور الرحیم دی لہذا دی رکو کې احکام ذکر د مول دی سعی دا په مابین د صفا او مروه عظمت د شهدا او د ذکر د توبې د بشارت دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو د مینی محبت نه ډک خطاب د الله د طرفنا مومنانو ته استعینوا مدد حاصل کړئ زکات چې تاسو په سورۃ الفاتحه کې ویلي دي الله موږ ستاسو مدد غواړو بالصبر پس صبر کولو سرا او الصلاة او پمانز سرا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سمسلا راغلا د الله رسول به منځ طرف ته متوجه شو په دغه کې دعوت د امت ته ان الله یقینا الله مدد د الله مع الصابرین د صبر کوونکو سره دی عظمت د شهدا بیانی ولا تقولوا موعی تاسو لمن یقتل فبار د هغه چا کې چې اوجلې شي فی سبیل الله فلار د الله کې اموات مړی پشان د عام مړو ير زوانی وو لاړ بچی پاتې شو مور او پلار پاتې شو مال دولت تی پاتې شو نا کدا تی پاتې شو الله اغوی ته ډیر څه تیار ساتلی دي بل احیاء بلکې ژوند دي هغوی ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ په ژوند د هغوی باندې او د شهداونا د انبیاء مرتبه نورم زیاته اوچته ده ولنبلونکم خامخا امتحان بکو من پتاسو باندې بشیء پیوسی سرا معمولی غنتی من الخوف دا ایرنا والجوع او دلوگنا آسالی برازی ولگتند برازی ونقص من الاموال او پکموالی دمالنو سرا والانفس او نفسنو سرا والثمرات او میوجات سرا نو دی حالات کې بشکوه نکوي گلی بنکوي بلکې دغه پتاسو باندې امتحانات دے الله ګوري چې تاسو صبر کوئ کنه کوئ نو که صبر وکئ وبشر الصابرین زیر ورکړه اے حبیب صلی الله علیه وسلم صبر کوونکو ته الله بس تاسو مدد وکي الذین دا هغه کسان دي صبر کوونکي اذا هر کله اصابتهم چې ورسیږي دوی ته مصیبت یو مصیبت لوی مصیبت دې کوړو یعنی چې کله ورسیږي دوی ته کوم خفګان زړی خپش پریشان شي
تکلیف کشي نو شکوه مکوه. قالوا وایدوی انا یقینا من لله خاص الله لریو و انا او یقینا منگا الیه خاص دغا الله طرفتا راجعون واپس کی دن کیو. اولئک دغا کسان علیہم پدوی باندے صلوات برکتون دی من ربهم د طرفا د رب د دوینا خوش قسمت دی ورحمت او رحمت دی واولئک او دغا کسان هم المهتدون هم دیودی پورا ہدایت والا لار مندن کی. د صبر یو مثال دے لکه حضرت هاجر علیہ السلام صبر وک الله ورتا عزتون ورکل عظمتون ورتا ورک. ان الصفا یقینا غونډی د صفا ډیرې د صفا غر والمروه او د مروه من شعائر الله د نخو د دین د الله ندی لہذا توهینی مکوی. فمن حج البیت فسوک چی حج د بیت الله کوي او اعتمر یا عمر کوي فلا جناح علیه نشتد سگنا پد باندې ان یطوف بهما چی سعی کوي پمند دې دواړو کې یعنی چی زی رازی دغه صفا او مروه مل کې ګناه نشته. مطلب د اسلام نمخ کې په دغه غونډو باندې بوتان یې ښودلی شوي وو. کله چې به صحابه کرام سعی کوله نو بعضو په ذهن کې دا خبر راغله چې آیا دا به جایز وي او که نه به وي. نو د هغې جواب وشو ومن تطوع خیرا او چاچی نیکی وکړه په خوشحالی سره فإن الله یقینا الله شاکر قدردان دے علیم پوه دے. تخویف دے ان الذين یقینا هغه کسان یکتمونا چې پټوي ما هغه څلرا انزلنا چې مونږ را لېږلي دي من البینات د ښکار حکمونونا چې ښکار حکمونه دي والهدى او خبرې د هدایت دي من بعد ما بیناه پس د هغینا چې بیان کړی دي مونږ دغه لرا للناس د پاره د خلقو فی الكتاب په کتاب کې او دوی دغه خبرې پټوي دغه حکمونه پټوي لکه په تورات انجیل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نخي او علامات د هغوی علماو با هغه علامات د عوامونه پټول. اولئک دغه کسان یلعنهم الله لعنت کوي په دوی باندې الله د الله د طرفنا لعنت دا چې د الله دا رحمت نبا محروم. ویلعنهم اللاعنون او لعنت پروائی لعنت وینکی الا الذین مگر حق کسان تابو چی توبا اباسی. توبا پا دو قسم بند یو توبا د حقوق الله دویم توبه د حقوق العباد په باره کې. اول قسم چې کومه توبه را د هغې لپاره درې شرطونه دي. کوم ګناه کې په هغې به خپیمانه شي دغه ګناه به پرېږدې مستقبل باره کې به عزم وکړي چې دوباره به نه کوم او که چېرته تعلق د حقوق العباد سره دی ګناه به هم پرېږدي خپیمانتیا به هم ښکاره کړي مستقبل باره کې عزم به هم کې چې دوباره به نه کوم او څلورم شرط دا دی چې پتا باندې د چا حق دی هغه به هم ادا کوي. واصلحوا او نیک کړي عمل لرا وبینوا او بیان کړي هغه څه چې پټ کړي دي. فاولئک دغه کسان اتوب علیهم توبه وقبلهم د دوی د الله د طرف نه اعلان دی. رب فرمای وانا التواب او زدی توبه قبلون کیم الرحیم او بخون کیم. اے رب العالمین زمونږ چې څومره صغیره کبیره ګناهونه شوي کمن ته یاد دی یاد ندی حقوق الله سره تعلق لري حقوق العباد سره تعلق لري. اے الله موږ معافي غواړو موږ ټول معاف کا امين. ان الذين يقينا هغه کسان کفروا چې کفر کړي دي و ماتوا او مړوي وهم کفار په داسې حال کې چې دوی کافر دي یعنی په عقیده د کفر او شرک باندې دوی ته مرګ راغلی نو داسې کسانو د لپاره بخشش مغفرت نشته. اولئک دغه ناکار صفاتونو
والا ناکار خلق علیہم پدوی باندے لعنت اللہ لعنت اللہ والملائکہ او دا ملائکو والناس اجمعین او لعنت طول خلقو خالدین ہمیشہ بویدوی فیہا پدغکی لا یخفف سپک بنکڑلیشی عنہم ددوینا العذاب عذاب لرا نب ختمیگی نب کمیگی ولا هم ينظرون او نب دویت مہلت ورکے دیشی وَإِلَاهُكُمْ معبود استاسو الہ واحد معبود اکی یودے مددگار اکی یودے لا الہ نشتدے مددگار نشتدے لائق دا عبادت لا الہ نشتدے معبود مسجود خالق المالک رازق الا ہو مگر حق دے الرحمن مہربان دے الرحیم او بخن کے دے